شریف ہوئے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكتب كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام څنګه تاسو له پته ده روان دي جمعې پورې مونږه د مونږ متعلق تفصیلی احکامات بیان کړل او هغه څومره احکامات چې وو هغه د ژوندۍ وو سړی به مونږ څنګه کوي او په مونږ کې بیا فرایض څومره واجبات څومره هغه کې سنن څومره مونږ په کوم خبرو سره ماتيږي مسافر به مونږ څنګه کوي بیمار به مونږ څنګه کوي او بیا به کوم دي د هغه قضا څنګه وروړو نو دا زموږ کوشش دا وي چې هر جمعه زموږ مسائل بیان شي د دې کې ماتم فائدې وي تاسو تم فائدې اوس زموږ چې کوم سبقونه دي دا تاسو لکه یاد شي دا دینه پیله هم مونږه ویلیو سنا سماتم یاد دي د مړي احکامات دي کې دینه پیله زموږ چې کوم درسونه شي دي هغه د ژوندۍ سړي منځونه وغیرہ زموږ چې دا اوسنی کوم سبقونه وي دا به د مړي متعلق وي الله دې په صحیح طریقې سره ماته او تاسو ته په دې باندې د پوهې توفیق را نصیب کړي زموږ استاد شریعت چې کوم دی په دې کې د هر یو بنده احکامات دي ژوندۍ سړي خپل احکامات دي یو سړی مریض دی دا خپل احکامات دي یو بنده مسافر دی دا خپل احکامات دي او یو بنده چې کم دی دا مرګ ته نږدې شو او بیا دغه سړی وفات شو د بیا خپل احکامات دي نو لہذا دغه اورس چې کم دی دا په هر چا باندې راځي او دې لپاره چې کم دی لک شانته سړی ذهني تور سره تیار وي دا احکامات و تیار وي نو په دې باندې زموږ استاد سره مړی خسته کیږي دا سبقونه ذکول دي د پاره دي چې په دې باندې زموږ استاد مړی خسته کیږي ګوره آیات ساده دلته یو کس راځي هغه علماء سره ډیر زیات تعلق دی نو هغه نه یو ځل ما ته تاسو کړو ما ته یارستا ډیر زیات علماء سره تعلق دی دې سوجه ده هغه ما دي چې قاضي صاحب دا تعلق زکه ساتم چې په دې باندې زما مړی خسته کیږي هغه یو جنازه ډیر زیات مشهوري خلک یادې ویری په فلانکی جنازه کې پټکو والا ډیر راغلیو او په فلانکی جنازه کې چې کم دی مولیان ډیر زیاتو نو وی وادل چې کم دی ډمان خلک په پیسو راولي خو مړی ته چې کم دی کنه هغه مولیان بتا ته راځي چې ستا وسره تعلقي نو وی دای علماء سره تعلق مونږ ځکه ساتو چې په دې باندې زمونږه جنازي خسته کیږي زمونږه مړی په خسته کیږي نو چې کله د سړی تعلق د علماء سره او بیا سړی په خپل دیندار وي نو دې سره چې کم دی مړی خسته کیږي ګوره دا ګوره یاد ساتي دا ډېرې صحیح خبرې دي نو اوس چې یو سړی پلار وفات شي او یا د هغه مور وفات شي او هغه ته چې کم دی د دې خبرو پته نه نو به دا مړی داسې ګډ وډ شانتي تاسو به کتلی مونږ وګورو جنازو ته مونږ لاړ شو نو قبر تیار شوی لانی او اقا وخت چې کم دی چغې سوري وي او بلچه داسې کا دغه داسې کا نو هغه مړی چې کم وارثانی هغې چې کم دی سټینګ والا ني نو لہذا دا ټول خبرې چې کم دی دا ځان سره یادول پکار دي پهلنه خبره پدې کې دادا قریب المرګ شخص کې احکام یو بنده باندې د مرګ اثرات راغلل نو د څه احکامات دي او د مرګ اثرات د دې خپلې طریقې دي
یو سړی چې کم دی هسپتال کې پروت دی او ډاکټرانو ویل چې بنده اوس وفات کیږي، یا د یو سړی چې کم دی د بدن اعضاء دا کمزوري شول، په کور کې ناشته په کور کې پروت دی را پریوتلو اعضاء کمزوري شول، سړي له پتو لګي چې دا وفات کیږي. نو د دې سړي څه احکامات دي؟ نمبر 1 حکم د دې دا دی چې قبله رخ کی طرف کروٹ اس کو قبلہ رخ کی طرف کرنا. که سړی را پریوتلو تا د پتو چې دا اوس مري، د دې صحیح طریقه دا ده چې دا قبلي طرف ته وته مخ کا. خدا الا چې کله ګوره ممکن وي اوس یو سړی چې کم دی درون دی را پریوتلو ته ول پکور کې आवाज د خپونه را کاږي، نو دا ګوره بالکل ظلم دی. دا تاسو ته ما ویل چې دا شیک الا ممکن وي، ممکن دا شي وي کور کې تاسو سره 15 شپږ کسان دي، هسپتال کې 15 شپږ کسان دي او ډبل بیډ دی، نن سبا پاږي کې چې کم دی پای لګېلی بسره قبله تک. نو قبله کی طرف کرنا نمبر 1. اور دویم شهادتین کی تلقین کرنا. سړی باندې د مرګ اثرات دی او قتل، نو دا سببه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا تلقین دی. مړی ته ودا سه نه وې دی کستا چې شابه کنه کلمه وایا، ځکه د باندې حالات سخت دي. د دې طریقه بداوی چې ته بداغه په مخ کې تیز ذکر کې لا اله الا الله لا اله الا، هغه ته بدار یادی. اوس دې کې یو مسله ده، دغه سړی چې کم دی انکار وکړو کلمه نه وې، نو ګوره دا یاد ساتي دا کافر نه دی ښا. بعض خلک وی کنه یره کلمې نه انکار وکړو الله دې خیر کوي، نه دا په ژوند باندې مسلمانو او دا د مرګ په سخت کې دي شي انکار کړي، د زړه نه دا انکار نه دی کړي. نو دا یو مسله ده، په دې باندې فتوا ده چې کفر یا کلمه نکلنے سے کافر نہ ہوگا. مرګ په وخت کې کوم نه وی کلمه نه ویما، نو د سره به کوم دی د کافر معاملې نه کیږي، د سره به د مسلمان معاملې کیږي. دلبه کفن او غسل جنازي مونږ او په دمانه بلیبل ګوري د مسلمان وي بیات ساتو. نو دا چې قریب المرګ شخص کې احکام دغه دي، او بیا موت کې بد احکام. بدغه بنده وفات شو اوس مړ په کور کې پروت دی، د څه احکامات دي؟ نمبر 1 آنکھیں بند کرنا. د سړی مړ شو بدله به کوم دی په سترګو باندې داسې لاس کېږ دی 2 منټه 3 منټه 15 منټه، نو چې دا لاس په کله کې خو دې شي به د سترګې بند دي. پدې کې حکمت دا ده چې کله د مړي سترګې کولو پاتې شي کنه نبي ته نه خلک یریږي. او بیا زمونږ پښتانه دی الله پاک دې په رحم وکي چې څوک راشي او د مړي سترګې کولو پاتې شي ویری فرشتو سم يرولې دي تاسو کنه او سترګې کولو پاتې شي دې خدای دې خیر کوي. هغه فرشتو کې يرولې کې خدای د مرګ سختي غلطي استاده تا ول پسترګو باندې لاس نه دی ګری غلطی ستاده وير خدای دې خیر کوي. دا ټول خبرې مونږه اوریدلې دي کتلې دي. او دویم ټولي کو کپڑے سے باندھنا، زنه بوله چې کم دی کنه دا بوله په یو کپڑا باندې وځړې. نو دې کې اوندک خبره ده چې کله د مړی دا زنه اون تړل شي خله کولو پاتې شي، نو چا کولو پاتې شي نو هغه بیا خلک ته نه یریږي یا داغه مثلا. اور 3 نمبر پیٹ پر باری چیز رکھنا کہ پھول نہ جائے. دا یو مستحب عمل دی. یو سړی وفات شو داغه په ګیډه باندې چې کوم دی که یو درون شیز د کې خودو ډیر لپاره چې د اخیټ ډیر اون پړسیږي، دا مستحب دی او جایز دی. خبره باندې پوه شئ. اور 4 نمبر میت کو دیکھ کر رونا اور غمگین ہونا جائز ہے. مړ دی او کتلو نو په دمه باندې جړه کول دا جایز دي. او دا شانتی دی مړی باندې غم جن کېدل داسې شی دی دا جایز دي. دا میت کو دیکھ کر رونا نو جړېدل په 2 قسم دي. یو دا دي چې د سترګو نه به اختیار اوخ کی رواني دا جایز دي.
اور یو دا وی چې سړی اسی به سچغي وکی نو دا چې کوم دی بیا بالکل سخت ګناه ده لکه دا اوسنی خزي چې کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیو ته چې وته کله روړل عمر او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا په غیږ کې اونې ولونو په جړا شو سترګونه اوخ کې روانې شوې نو صحابه وته چې انت تبکی یا رسول الله د الله پیغمبر تم جاړي او غیږ کې وسره معشوم دی او نبی صلی الله علیه وسلم دا سو کړم په جړا شو صحابه تفوس کی انت تبکی یا رسول الله د الله پیغمبر تم په مړی باندې جاړي نبی علیہ السلام تو فرمایل وی دا خو زما د رحم جړا ده فرمانه پوه شو دا د څه جړا ده دا خو زما د رحم دی رحم مې پیراغل ورکوټ زوی مې وفات شوی نو د رحم جړا او دا چې کوم دی په مړی باندې کول لازم شي دي دا جایز دي دا د انسان په اختیار کې بیا نه وي اور پنځم نمبر میت کو غسل دینے سے پہلے اس پر تلاوت کرنا دا مکروه دے تلی می کنا دی دا مسئلہ دا مړی پروت دی غسل وته نه دی ورکړی شوی او دا غسر ته کم دی وراشه د سورۃ یاسین خو وایا دا بالکل مکروه عمل دی پرې خاصه کې کم دی بازي حافظانی وی صحیح ده کنه او ارزي کې کم دی بیا ځان نیغ کوي بس راشي بس مړی مخې تودري کو تلاوت شروع کی نو اغم جاړي او خزم مسره جاړي او دا بالکل مکروه عمل دی دا الا چې کله مړی ته غسل نه ورکړي شي او البته دې صحیح طریقه دا ده چې دا مړی نه چې کم دی لګ داسې سیټ تا لری ټول خزکینی تلاوت دی کوي جائز دی میت کو غسل دینے سے پہلے تلاوت اس کے سامنے یہ کیا ہے یہ مکروہ عمل دے دا یو سو احکامات دي الله دې په مونږ ته د عمل توفیق را نصیب کړي په دې معنی چې کم دې لږ ځان پویول پکار دي بیا مخکې چې کومې خبرې دي هغه ان شاء الله بیا په غسل کې راځي او بیا په دې کې د جنازې مونځ دی او بیا په دې کې چې کم دې د مړي میراث په څنګه تقسیمېږي دا به ان شاء الله پکې په مزه وایو واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین